تمانو یو مختصر خبره درته کومه دا حدیث باندې خبرې به بیا بله جمعه درته باقي وکړم خو د دې حالاتو او د دې ورځو په حساب درته وایم غالبا چې ورځ نیمه پس ذوالحجه شروع کېږي نن به یو کم دېرشم وي که نه نن 28 دی بهر کې میاشت به وخېږي او اعلان به وشي پته نه لګي خو ورځ نیمه پس پته به راته ولګي نو تاسو بیا نن 28مه ده نو که میاشت یو کم دېرشم وي سبا لنا بل ورځ بیا شروع کېږي سبا لنا بل ورځ بیا شروع کېږي او که میاشت دا دیر شو وي د ما په خیال چې حکومت بیا داسې پیغه کړې ده چې ممکن نه ده چې میاشت ښکاره شي بهر کې که د یو کم دیر شوي نو سبا لنا سبا د خالی دی که نه اتوار به شروع کېږي او که میاشت د دیر شو وي د ګل نه به شروع شي میاشت نو دا ولیال عشر باندې قرآن شریف کې الله قسم هم خوړلی دی دا د ذوالحجې لس دي خو دا اختر ورځ به دې وباسو 9 ورځې پاتې کېږي نو دا ډېرې مبارکې ورځې په ټولو ورځو کې په شپو کې د رمضان اخیري 10 شپې بهترې دي او په ورځو کې دا 10 ورځې ډېرې زیاتې بهترې دي نو که مسلمانان پکې روجې نیولې کړي نو ډېره بهتره ده یو خدا مسله شو نور د قربانۍ وغیره به بله جمعه کې درته ویم انشاءالله که څوک روجې نیولی شي زنانه نارینه ګرمۍ خو ده یقینا نو ډېره بهتره که ټولو لسو کې نشي لس کې خو اخري لس اختر پر ورځ خو روجه نشته 9 به مو ووایو نو دا 9 ورځې که څوک روجې نیولی شي نو ډېره ښه ده که ټولې نه شي نیولې څو ورځې روجې پکې ونیسئ نمبر 1 بل په ټولو ورځو کې موږ د الله عبادت کوو خو چونکې دا مبارکې ورځې دي نو لږ عبادت د الله پکې زیات وکړئ ذکر د الله تلاوت او د ګناه نه ځان وساتئ